چې درته شوه زړګیه نه هیڅوک نه و همدرد چې درته شوه زړګیه نه هیڅوک نه و همدرد چې شمېر ته شوه اشتیاقه نو رشتې نه خلاصېدې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. مینوالو غږ د FM 94 ریډیو دلبر ثوابي دی. ما ته ویل شي ام شاه یعنی کې مبارک شاه او د پروګرام نوم دی د صحت زیری. مینوالو امید در به تاسو به روغ رمټ خوشاله د خپل حصے چې کوم خوشحالي دا غینو مزه مخله او چرچې به هم مخله. څنګه چې تاسو ته پته په دې ورځ باندې په دې ټایم باندې موږ سره په پروګرام کې په صحت زیری کې هاغله ډاکټر حکیم اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب کوم چې د بلا عمودو راسه په مختلفو څومره بیماری چې د هغه بیماری چې نورو ډاکټرانو نه پاتې دي په هغه باندې ریسرچ کوي او هغه ریسرچ کامیابی دي او هغه چې کوم دی تاسو هغه سره الله تعالی تاسو له صحت درکړي شفا درکړي. نو مینوالو هغه نن موږ سره په پروګرام کې ناستوي او تاسو دا غینا ډېر ګټوري او د صحت باره کې چې کومه ګټوري خبرې دي هغه بیمارو کم بیمارو چې موږ راګر کړیو هغه بیماری چې موږ مطلب د مختلف ډاکټرانو باندې ګرځو او دا غي علاج نه کیږي هغه بیماری چې کوم موږ په کلونو په را روان یو او غیر لزوانی خوړه ملک زندگی را لو خوړه نو دا غ بیمارو باندې ډاکټر صاحب ریسرچ کوي. دا وړي بیماری خو چې کم دي دا بلاشي مریضان راغلي خدا غټي بیماری چې کم دي هغه ډاکټر صاحب ډاکټر حکیم اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب چې کم دي هغه مختلف سایډ باندې چې کم دي ریسرچ کوي مختلف چې کمی بیماری دي نو باغی باندې کوي او هغه کامیاب هم دي. نو مینوالو نن موږ سره پروګرام کې هغه ناستي دا غینه بتا سو ګټوره خبره اوره. مینوالو اول بدا سکار کوي چې خپل صحت په ډیر خیال ساتي ک چرې تاسو رسد داسي وی چې هغه دل تر اتګ نوي یا داسي مطلب دا تاسو سره یو خو معالج مطلب دا یو خ ډاکټر هغه وی نو تاسو خپل علاج په خپل ټایم باندې اوکې ځکه چې کلم بیماری تاسو پرېږدې او تاسو چې دا به ټیک شي او دا به ټیک شي نو تاسو دغه بیماری چې کوم دي دا تاسو لا نقصان درکې داسې درکې چې هغه نه ډاکټر صاحب خبر هغه نه بلاګانې جوړ شي نو چې بلاګانې ته جوړ شي بلا وجل بیا ډېر ګراني نو بیا ډاکټر صاحب چې تاسو بیا روستو راشي او تاسو کې پوره کار کړي چې نورو تاسو کم سیستم دی کم نور بدن دی داخله تاسو له نقصان ورنکي پاغه ټایم کې چې کوم دی هغه بلا اوړو کې شان مرض چې کوم دی هغه اوجل شي نو تاسو د یو خو ډاکټر نه علاج وکړئ. کچره تاسو وایي چې زمونږه پراپر طریقې سره علاج وشي جړی بوټي قدرتي چې کوم دوايانې ډاکټر صاحب جوړي او مختلف سایډ باندې تاسو علاج کوي نو کچره تاسو وایي چې مونږه د ډاکټر حکیم اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب نه علاج وکړو نو بیا به داسې کار کوي چې تاسو به راځي کوټه کې چې کم دی د دې کم زوړ سیو اهل ته بتا سونه زی د دې چې کم نوې کم هاسپټل جوړ کړي دي خاص د سرک د پاسه خاص د ټوپه کم سرک مین روډ چې کم دی داغي د پاسه چې کم دی داغي یو کل شانته هاسپټل جوړ کړی دی د ثوابه د ټولو نه غټ هاسپټل چې کم دی اشتیاق صاحب جوړ کړی دی هغه کې بینوالو تاسو ته تکلیف هم ني سہولتونه هم د پکې ډيري او بل خبره د چالت تاسو ریلیکس یې ځینې داسې زینبو ډاکټر صاحب سره چاغي کې بیا تاسو ته تکلیف او تاسو مریضان ډېر زیاتو نو آل تبا تاسو نه ځکه دی اوس چې کم دی دلته تاسو ته هر یو سہولت موجود دی کدن کې نه کمرو کې نه برنده کې نه بهر کې نه هر یو سیس تاسو ته مطلب دا دی روټه پورې تاسو ته مطلب پرووايډ کیږي هغه تاسو ته ملاوي د لرو زینو چې کم خلک راشي کې نږدې راشي د روټه ټیمي ځکه چې تاسو سار داسې ناستي نو روټه خپلته داسې د چې ډاکټر صاحب چې دا زموږ ملمانه دي دی به روټه التخري نو د اتوار او د خالی پور چې کم دی دوی لیکچر ورکي شوګر والا اتوار او خالی پورز د شوګر او سلور ورځې شوي سلور بجې مطلب دا د سلور بجې ډاکټر صاحب راته ویل چې سلور بجې اشاره راته وکړه چې 4 بجو نه تاسو با زیری بالکل مکمل 4 بجو نه لیکچر شروع کیږي چې تاسو التا موجود یې شوګر والا مریضان خالی پورز او د اتوار پورز دا 4 بجې چلتا موجود یې. مینوالو کو چرته تاسو وایي چې موږ په ډومبیزل پروګرام اورو نو ډاکټر صاحب کم ځکینی تاسو ته پته شته کوټه کې کله چې تاسو د ثوابه لغاړه زی په دې مین روډ باندې باجا نه وړه اخري چړې راشي الته مخامخ زیړ هاسپټل ګس لاستا د قیوه بنگله د غلطه الته چې کله تاسو ورشي مینوالو نو تاسو ته به علاج کیږي تاسو ته به هر یو سہولت وي دغلته به ورشي او تاسو به انتظار کوئ خامخا تاسو انتظار کوئ ځکه چې الته مریضان ډیر وي کچره تاسو د
کم ځای نه راځي د ټوپې د غاړې راځي نو ټوپې کې چې کم دی تاسو راوړې د مینې چوک نه چې کله تاسو راوړې دی نو مدقل ته همدغه زیړه بنگله شانتي هغه به خیلاسته چې کم دی هغه ستاسو راشي خیلاسته دغه د چانه تاسو کوي نواز آباد کې دا ځای دی هلته به تاسو ورشي ان شاء الله چې تاسو به ډاکټر صاحب دا علاج وکړي مینوالو زمونږ چې کم مریضان دي هغه دي ټیک شوي دي او ځان سره لس کسانو شل کسانو سلويخ کسان راوستي دي او غیله هم علاج کوي چې هم د ډاکټر صاحب نه علاج کړي دي اوس مینوالو دا سره چې ډاکټر صاحب په ټي وي باندې هم پروګرام کوي وی ټي باندې چې کوم دی خبر باندې الته تاسو دا غي کته هم شي الته مختلف هغه داسي چې آوټ اف کنټري کم ملکونه دي هغه بهر خلک اوري اول ته هم رابطي کیږي او دوايانې کم چې ډاکټر صاحب د کم طریقه دا دی مطلب دا دوی لیږي ولا یا دلته چې کم خپلوانی ناغه ولا بیا ولېږي نو ډاکټر صاحب چې کوم دی په ټي وي باندې هم تاسو د ټي وي سکرین باندې شیشه باندې تاسو هم کته شي بیا به ډاکټر صاحب سره کله مونږ خبرې کوو هغه به ډاکټر صاحب ټایمینګ تاسو ته وي نو تاسو هغه پروګرام نه هم مطلب زده کړم کول شي او د چاته چې سبي ماري وي نو هغه په مخامخ باندې ډاکټر صاحب کتیم شي او هغه به تاسو پروګرام تاسو اورېدې هم شي کم تاسو بهر کم زمونږه رونه دي بهر دي ناغیله هم تاسو ټایمونه ورکول شي چې په دې ټایم باندې اشتیاق سره پروګرامي ریچارج شوګري اول ته نټی کیږي نو هغه پروګرام به اوري او بیا چې کم دی بیا تاسو دلته نه تاسو دوايانې هم لګل شي بل اخر کلیږي تاسو هم لګي اول خو تاسو ته الله ضرورت نه راولي او که تاسو ته ضرورت وي نو بیا به تاسو کار کوي چې ډاکټر صاحب سره په دې نمبر باندې رابطه کوي دا نمبر ځان سره نوٹ کې 0315 81 59 0315 81 59 په دې باندې 59 دی دا نمبر ځان سره خامخا نوٹ کې تاسو مشوره هم غستې شي تاسو تاسو پوښتنه هم کول شي او تاسو ته کڅوګځي غلط خي یا تاسو ته معلوم ني نو شکایت وي نه په دې باندې تاسو ډاکټر صاحب سره رابطه کول شي 0315 81 59 مینوالو د پروګرام زیری زکه نوم دی چې د صحت زیری مینوال چې تاسو کم دي اغا راضي او اغي علاج کړی دي ماشاءالله غي ټیک شوی دي شل دیر شیزان سره راوستیم دي ګنره کور خلک خو خامخا راوستي دي صحیح ده او ټیک شوی دي روغ رمټي او تاسو ته پخپل باندې راشي او تاسو ته پخپل باندې وي چې ما د ډاکټر صاحب اشتیاق صاحب نه علاج کړی دی او زه مکمل ټیک یم نو بیا هم تاسو لار شي او د ډاکټر صاحب نه څه قسمه بیماری وي که تاسو شوګر وي نو تاسو خو په پټو سترګو ځئ ځینې مریضان داسې وو مینوالو چې د هغې سترګو کې نور تلو د شوګر په وجه باندې نظر تلو ډاکټر صاحب نه علاج کړی دی هغه مونږ تاسو له سټوډیو ته هم راوستلې مخامخ پروګرام کې هم کېنولی دی چې هغې په خپله تاسو ته ویلي زما نظر تلو د ډاکټر صاحب دوایانو سره زما نظر واپس راغی شوګر مې کنټرول دی بله خبره مینوالو دا ده چې ډاکټر صاحب د ګردو چې څومره بیماران دي په ډومبې سټیج کې مطلب چې کله تاسو ته پته ولګي نو تاسو لاړ شئ او الته تاسو خپل علاج وکړئ ډاکټر صاحب وایي که ستاسو الرجي وي نو تاسو ځان راورسوئ انشاءالله الرجي به هم ختمه شي حالانکه تاسو به بلا ډاکټرانو له تلي او هغوی به همدا خبره کړي چې الرجي دا به وي همدا په دې باندې مونږ پوهېږو نه نو داسې ده چې که چېرې ستاسو داسې مرضونه وي که د جوړونو دردونه وي او تاسو مطلب ځئ او تاسو د ډاکټر صاحب نه علاج کوئ نو انشاءالله تاسو له به الله شفا درکوي او الله تعالی به ستاسو ممغه شانتې چې څنګه مخکې وې خپې هم درد نه کوو دغه شانتې به یې مینوالو که چېرې ستاسو داسې مسلې وي چې هغه تاسو مطلب دا دی نه شئ ډسکس کولی تاسو بالکل په نمبر باندې هم کال کولی شئ ډاکټر صاحب سره تاسو مشورې کولی شئ که چېرې تاسو ته ډاکټر صاحب اپریشن لیکلی وي سرجري نو تاسو به هم ډاکټر صاحب سره مشوره کوئ د هغې نه پس بیا تاسو خیر دی وکړئ که ډاکټر صاحب درته وي چې بالکل تاسو اپریشن وکړئ نو بالکل تاسو کولی شئ مختلف بیمارو باندې چې کوم دی د ډاکټر صاحب ریسرچ روان دی او کامیاب روان دی مینوالو په دې کې ډېرې داسې بیماری دي چې هغه ډاکټرانو پیژندلي هم نه دي هغه ډاکټر صاحب تاسو ته ویلي دي پروګرام کې ویلي دي او هغه علامات هم تاسو ته وي چې دا چل به وي نو مینوالو زه تاسو ته وایم چې
مونږ به ډاکټر صاحب سره هم غب شپ لګو ځکه چې زه خبر ډېر زیاتې زما مره ډېر زیاته خراب و خو نن زما پروګرام نو په دې وجه ډاکټر صاحب چې کوم دی مال ټابلیټ سره الله غوا دی او زما سره رغیدنو شو نو بیا ما پروګرام کو حالانکه زما د پروګرام بالکل امید نه مې زبو سره سم ډاکټر صاحب خپل خبرې کوي خو ډاکټر صاحب د په ټیبل لا د دوانې پرتی دي او سلور قسمه دوانې راوړي او هغه مې درې قسمه واچول بیا روټه نه پس اچو خوږی ګولې د ډاکټر صاحب دا ته نشي خوړې حالانکه ما چې کلم د ډاکټر نه دوانې راوړي نیمه پرېخې دي او نیمه بس نیمه خورم زما د عادت ته خو ډاکټر صاحب دا خوږی ګولې دي بس دا خو ان شاء الله چې تاسو له الله صحت درکې نو زما گزارو شو مره میټیک شو ها ډاکټر صاحب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ډاکټر صاحب څنګه خې ټیک ټاک په دې روز خو تاسو پروګرام مو په دې روز مریضانو ډېری مطلب دا یو لیکچر تاسو ورکوي ډاکټر صاحب صدا سي بيماري چې هغه باندې مطلب علامات خلکو ته پتم نه لګي او دا سي لا علاج دي مطلب دا علاج هم نشته نو دا سي بيمارو باندې تاسو ریسرچ روان دي مختلفو ورشه صاحب داسې خو ډېرې بیمارۍ دي خو زه به سره 15 بیمارۍ داسې ووایم چې مینهواله کېدای شي پړومبي ځله اوري او پوره دنیا کې که هغه ډاکټران له لړ شي نو هغوی به ورپورې وخاندي چې هدی څه وایي هغه بیماران چې هغوی په ذهن کې دی چې ما نه څه شی روک شوی د وجود حصه خپه روکه شوې ده خېټه روکه شوې ده داسې ما څنګه راغلي دي لاس روک شوی دی ورسره به وي او بس دا ځای راسره نشته دی نو دې کې دا څلور خبره که چا کې وي یا دې څلورو کې درې یا دوه نو هغوی به ما ته ځان را رسوي انشاءالله الله به مکمل ټیک کوي صرف د څلور درته وایم او که داسې ورسره 15 نور ځای کې دردونه او مسلې یا به م ورسره ټیک کېږي ځکه چې هغې جړه زه پېژنم یو دا چې سهار د خوبه پاسي څه وخته پورې صفا خبر نشي کولی چې د خوبه سهار پاسي نو څه وخته پورې صفا خبرې نشي کولی دا یو بیمارۍ علامات څلور وایم دا دویمه ده چې دا بیمار بوی ما نه څه ځای وجود کې روک شوی دی درېیمه ده دی بوی زما دا زړه ډک دی او څه رکاوټ دی پکې او که وچوېده نو بس مطلب یریږي چې بس دا رکاوټ په اوس چې کوم دی نو زما دا زړه وشلی او څلورم دا چې مرۍ به داسې ډکه ډکه ورته لګي چې بس دا رسا مې بند شو په دې څلورو کې که درې خبرې هم چا کې وي او دې ما څخه راغلی نو انشاءالله که ده کې 15 نورې مسلې هم وي وخت کم دی هغې زه نه بیانوم چې دا درې هم پکې وي 15 وړه لړې راغلي که ده کې د اپریشن کیسونه یا به هم ټیک کېږي کملا اخبار څه شي دویم هغه بیماران اوس بلې بیمارۍ ته واوړېدم چې کم بیماران په غر باندې خیږي او سای بندېږي بېقراري پکې راځي او په سر باندې چکر راځي سرخوږې پرې غر د پاسه راځي دې بیمارانو کې صرف 4-5 نښې تاسو ته وایم که دا پکې نو شل به پکې نور هم ټیک کېږي که دی ما څه قرار چې هغه جړه ووایي نو دا ټولو خرانډې به ځي دا بیمار به د مټیایي نه بغیر بل څه نشي خوړی ښه کم بیمار چې مټیایي نه بغیر څه خوړی نشي او دې په غر باندې په ده باندې سرخوږې راځي بېقراري راځي بېچیني راځي خوب هم نشي کولی سای کته پورته کېږي صرف سا کته پورته نه زما پوره خبرو ته سوچ کوئ او بله خبره دا ده چې ده به د هوا یعنې باد داسې بند شي د ده به په خېټه کې دا باد یا هوا دا به خارجېږي نه دا به داسې بند شي چې دی په دې یریږي که اوس دا خبرې که کوي یا اواز کوي دی وایي بس دا هوا بره راله او زما د خوراک دا نالۍ به اوس وشلی او بله پکې یو خبره دا ده چې د شاته نه به د سر جټکې به ورته شاته نه راځي نو که دا یو څو خبرې او دا بیمار به خلکو سره ناسته نه خوښوي په تنهایي کې به خوشحالی په تنهایي کې به خوشحالی مټیایي نه بغیر به بل څه نشي خوړی او هوا به داسې بندې دی وایي اواز او دغه سره اواز سره به داسې وي ده ته چې بس دی وایي چې بس دا به چې کوم دی نو بره راشي او څه به وشي مطلب دا دی چې زما هوا نالۍ به وشتېږي دا بیمار که ما څه کرالی په یو دوی به د نه 15 مسلې واورځي که پکې اپریشن وي هم هغه اپریشن به غلطي وي مطلب هغه دوی سره به ټیک شي او اپریشنو کیسونه به ترې معلوځي درېیم زه تاسو ته بل بیمار یادوم چې کم بیمار د مۍ د بوی نه خراب شو چې کم بیمار د دې ګوره په دنیا کې بل علاج نشته هم یاد وساتئ چې کم بیمار دا درېیم نمبر بیمار د خطر کې د شپږ خبرې یادوم که 4-5 درکې نو بس ځان را رسوئ 15 خبرې به نه الوځي که د اپریشن کیسونه پکې وي هم چې د مۍ د بوی نه ولا رړه خرابېږي او بیا پې غوټه راشي چې مۍ بوی کې خوا کې نو څه چل به وشي مۍ بوی نه به رړه خراب شي او تر دې چې کله کله پې غوټه راشي بېهوشي پې راشي یو دویمه دا ده چې دی په خوب کې منګکان ویني دی په خوب کې منګکان ویني دوه خبرې شوې درېیمه خبره ښکلي ښکلي څیزونو ته مختلفو څیزونو ته بیړه کېږي او چې څنګه ولاسیز مخامخ کړي دی نه به نفرت شي
درې خبرې شوې بیا واورئ مې د بوی نه اړه خرابېدل یا هغې سره بېهوشي یا غوټه راتلل دا ګوره ټوکې نه دي ښه دا په ایکچوال په لکونو خلک شته دنیا کې دویمه دا قسمه قسم کانو ته بې زړه کېږي خو چې څنګه هغې ته هغه ته مخامخ کېښودی شي نو د نفرت شي درېمه دا چې خوب کې منګکان ویني څلورمه دا ده چې سوډا واټر ته بې زړه کېږي بوتل موتل ته پیپسیانو دې ته به داسې زړه کېږي چې لیونۍ به ورپسې ګرځي بله خبره دا ده چې د پوزې له به بوی راځي دوه یعنی لوخړې به راځي پوزې له او د پیازو بوی به دله راځي پیاز به نی خو دله به د پیازو بوی راځي لوخړې سپین موږي او د پیازو بوی به راځي یو بله خبره دا چې دی به خپې نشي خورولی ښه دی به خپې نشي خورولی او بله خبره دا ده چې دی ګرځي نو دا ګوټني زنګونان به یو بل سره جنګېږي او د خپو دا دوه د ګوتو سرونه چې دي دې کې به پړسوب راځي په دې کې به پړسوب راځي او معده کې به د واورې په شان یخوالی او د وجود د سرمنې لاندې به یخوالی محسوسوي او پیپسي ته بیړه کېږي نو چې کم بیماران دا دې خبرو کې چې 115 چا کې دی ځان را رسوي 115 اپریشن به هم پکې انشاءالله ختموم پاکستان سموري پوره دنیا کې په لاسو کې 2 اپریشن صحیح دي اته غلطي روانې دي په دې بیمار کې چې دا ګټنو مسله ده چې جبر سرجنګي د خپې نشي خورولې او د خدای په نعمت شه ګټي به دا پونده به داسې خوږيږي چې ګوتې باغله نشي وړي ښه او د کته د خپل ګوتو سرونه به دا باندې کې به سوزش شي درد مطلب دا چې سوي به پکې پړسو هم پکې کېدې شي او منګکان به خوب کې ویني او پیپسي به اړه تکیږي د پیازو بوی بوله راځي بس دا بیمار یو ورځ مزای کوي د پوره دنیا کې علاج نشته د کشل مسلې دي او په یو دوی ان شاء الله مکمل ټیک دا ټول مسله په یو دوی ختميږي خاطر تاسو ته یو بل بیمار دا وامه چې اوس هم د باجا وجی سیبو چې بالکل ډیر بد حال کیو او هغه مو د مینې یو مرګرو نو الله پاک ټیکل چې د کم بیمار سیو ته دوم رړ کیږي کنه سیو ته چې دی وای چې بس روزانه د سیو په باغ کې پرې بس مړېدل نشته نو کله تاسو میوه کې څه وخت بس سیو د زړه سر دی چې دومره جنون سره شوق سره خوري چې بالکل رک مې نه په سیو باندې نو چې دا نه خې پکې چې په سم طرف ود کېږي پولټن شو د کېږي صرف په سم طرف ود کېږي قسم طرف نه علاوه د بل طرف تراوړي نوړه به خرابېږي دوه خبرې شوې یو صدر خبره تکومه کپدې کې پکې درې وینو بس ځان را رسوي نو یو په دکې چې کوم سیو سره انتهایی د بخوخي دویم دا چې یخه وبې خوخي وي او درې مدا دا چې دیو په صرف په سم طرف ود کېږي چې په شپې ود کېږي الټا باندې ود کېږي نوړه به الټا بوله راځي او بل خبره پکې دا چې دا لاندینی جامه او زنه دا به مسلسل خوځي ښه رپیږي به خوځي به مطلب دا چې بالکل لکه چا باندې چې ریګ دی په لګېدلی اوس هم یو وړه راغلی و مدرسې نه هم دغه مطلب درې څلور بیماران اوس د موجوده ذکرانو الله پاک چې کوم دنو ټیک کړل دی وړي د خو خیر نه نیم خبره له خو دوی سر ورکړه نو یو دا چې زنه به مطلب دا زنه ولاندې جامه به رپیږي او یو خو بوته بیړ کیږي صرف په سم تر پود کې چې بولټو د کیږي نو اړه به خرابېږي او بل دا چې سیو ته به حد نسیواړ کیږي یو پنځمه خبره هغه دا چې د کولمو دغه شفالت شيخه د بیا ټټې دی نشي هغه جسب چود باجا ټټې دی باندې شو مطلب کولمه نو بس ډاکټر خدا وایي چې بس پالش دی او د کولمو دا دی وغه یو دوی چې ما ورکړل یو د الله په الله ټول مسلې لړ را نه ها چکر کې یو خبره یاد ساتي چکر خو په سل قسمه چکر دي د سر په دې بیماری کې چې کوم چکر دی سیو والا کیس کې نو دې یو نه خدام نه چې په سر چکري انو دله به خوب نه راځي او چې دله وخت خوب راځي غنودګي پی راځي مطلب جوټي موټي خوري نو هغه ټیم چکر ني چې چکر په راځي نو جوټي بنوي چې جوټي وای نو چکر به پینی په دې 15 شپه خبرو کې تاسو کې درې سلور موجود دي نو ځان را رسوي دا ټولې مسلې چې کوم دي په دې کې نور بلا خبرې دي لس 15 خبرې دي خو په یو دوی به دا ټولې مسلې چې کوم دي ان شاء الله تعالی دا ختميږي نو ګران مینوالو داسې بلا بیماری وتا سوړه هغه بیمار چې وبویني او واړه بولول راشي لوی بولول راشي چې وبو ویني وبونه یریږي وبونه یریږي چې وبو ویني واړه بولول راشي لوی بولول راشي او ار توکان ډېر زیات توګي دا بل بیماری ده چې وبو ویني واړه بولول راشي
لوی بولونه راشي توکاڼې مسلسل توکي او دا لاړې سختي په خوله کې او هر وخت داسې کوشش کوي ته وایي ګندې څه تیری نو دا بیمار زما په یو دوايي ټیک کېږي. اوس هم د الله فضل د ګذشته ورځو کې یو بیمار راغلی اوس مکمل ټیک دی د سیند په غاړه اوسېده اوس دا په اوبو کې لامبلی شي. زه به تاسو ته هغه انټروګانې وروم انشاءالله. نو دا تاسو ته چې ما کومې خبرې وکړلې په دې کې یو ورځ مه ضایع کوئ. او بله خبره پاکستان کې ټول نه لوی زیات بیماران کم دي تاسو ته پته ده. دا زه چې وایم چې په ژبې تار وختي وي که نه نو جبه له داسې کی او نو بیمار وای کې په جبه مثال وخت پروت ته وینا اسې جبه له داسې کی یا په صادر یا په زړو کی جبه صفا کی چې بیمار ته وامه نو هغه ډاکټر صاحب دا خو کله کیږي څو ته ما زه تار نه ګوډ جوړم نه په سګندم ځان لا ما صرف یو علامت پکاره چې بیماری معلومه کم. یاد ساتي ښه پاکستان کې دا بیماران د دې ټول اپریشن غلطي دي ښه د دې نه خانه داري چې چا په جبه تار وختنی او د داسې کوي واوري سر به داسې خوږي چې سر کې ګوتې خخې کړي باسي بډېرې کوي اسویلی چې وته وای یخ سي سر به مری زر خرابېږي د مری لاندې دی وای که انختی دي او خله به اوچیږي او غوږ به ناصافي کولاو بند شي کله په شونکار د مار راځي کله د تماچې ډز او کله د وریځو دا ډز بشي. او بل خبره سټ په نخلي ښه دله هم ډاکټران صاحبانو ته اپریشن لیکي هو وردا به غلطي ښه ملا به دومره ستړ کیږي هر بیمار چې دا بي درځي درې صدر بیمار خدا مال خا مخرازي ملا به دومره ستړ کیږي چې شاته به ست بیا اړمې کله به کرسي ته اړم کی کله به بالښتونه کی دي کله به دیوال ته اړم کی کله به بالښت کی دي ملا به دومره ستړ کیږي چې پاسي نو دا کاک سک چې کوم د دومچی چې وته د لکې دا اډو کې دا داسې درد کی چې ته وای دوغت سفر کړی یا چارونی سو او د وجود بداسه خوږي لکه چې چا په ډانګونو وهلې. او بل خبردار چې بخپو به داسې خارخ راځي چې کټ سر به مخي د دې بیمار به مالګه خوږی ته ډیر ځړ کی خلک وای مالګه پوره په دغه کم لګي. ډاکټر صاحب دا خبر به جاری ساتي خو موږ ګورو چې موږ سره پلان باندې سوق دي د کم زین دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام څنګه لدی دا الله کرم دي زما ضرور سنوم دی د کم زین زه فزیک واچا خبر کوم د لوی ګارنه چې چاته ګاډ موناره ویل شي ګاډ موناره خجی دا راته تاسو د اشتیاق صاحب نه علاج کړی دی د څه شي علاج هم کړو جی دا جی په 1997 کې ماته د شوګر مسله شوې و هغه ټیم کې زه پاکستان کې نو په هروما نو ما د دې علاج وکولو دا ډاکټري علاج نو هغه ما اوسه کنټینیو تر تقریبا د 2020 پورې هاوکو جی خو په هغې کې به دا مسله وه لکه څنګه چې ما د ډاکټر صاحب په لیکچر کې دا اورېدلي وو چې یاره ما له ډېر خوند راکړو ډېر خلک خو تنګېږي د هغوی په بیان باندې چې سمه د هغوی خبرې کوي چې کوم نه پوهېږي نو هغوی وي چې یعنې دغسې دې ته وخت لکه څنګه چې چېږي د دقسې ما سره دا مسله شو وه چې زما ګولۍ به بدلېدې را بدلېدې خو ما کنټینیو استعمالولو خو اوس اخري کې بیا د ډونل وغیره نه خبر راغله د ګلوکوزین څخه 500 پلس 50 دې ته راغله دا به ما یو سهار یو ماښام اچوله بیا خبرې به هم ډېر زیات سخت کولو لیکن ما ته څه قسم له داسې فایده نه وه رسېدلې تر دې حده پورې چې زما د خپو دا ګوتې کمېدې نو دا داسې شوي لکه اوچ لرګي لکه ما چې به ګوتې داسې راغونډولې نو دا به نه راغونډېدې دې کې لچک یا نرموالی و پکې نه بیا ټیم تېرېده نو ما زمونږ دلته کې یو زنانه وه چې هغه ما هلته کې خبره کړې ده څه کسانو سره چې هغه تللې وه دغه ډاکټر صاحب له او هغوی نه علاج شروع کړو او هغه بیا دومره مطمئنه شوې وه چې ما ته یې تر ډېره پورې وویل چې زه خو ماماجي اوس لکه مطلب دا دی چې خواږه مازاري یو شی خورم او الحمدلله چې صحت او ما چې وکتل نو هغه ډېره زیاته کمزوري شوې وه ټایم کې چې ډېره بې کچه کمزوري وه لیکن اوسني حالات کې ماشاءالله هغه داسې دا بنده نه وایي چې ګینې دې چې تکې بیماري تېره کړې ده چې کله د انسان په مخ کې لکه رونق پیدا شي یا سرخي پیدا شي زیړوالی ختم شي نو دا خاص علامه دي نو هغه چې ما کله دا هر څه په خپلو سترګو صحیح کړم زه نو متاثره شوم بیا ما د نن نه تقریبا یعنې 21 ورځې مخکې 20 یا 21 ورځې مخکې ما څه چلو کې چې تکل مو کوم هغه زما او په تاسو باندې دا ډاکټر صاحب سره ملاوېږم نو زه د کوټې په لاره باندې درلم
او چې سمندرونو چې دم نو هغه ټایم کې لا هغوی که وخت موجود نو موږ یقین ولو او ملګري چې کوم دنو د حالوالو لیکي چې تا نه څه مشاکل دي څه تکلیف شته نو هغه سم هغوی ته ولیکل تر دې نه پورې چې زموږ دا ولیکل چې بهی ما ته ګوره ډېر سخت قبض دی دا دي هغه دي ښه دي هغه مشي بیا د هغې نه علاوه چې د ډاکټر صاحب د راتلو ټایم شو نو موږ یې په کورسو باندې کېنولو شاته زنانه ناستې هغوی خپل بیان وکړو چې کومې خبرې کولې نو زه به دا وم چې د پوه خبره ده ډېر خلک به تنګېږي په داسې خبرو باندې ځینې خلک یا داسې د کلي زنانه وغیره چې کومه لکه بڼه زنانه یا داسې بدیانې هوښیاره څه ناسې تعلیم یافته نو هغوی په هغې کې دلچسپي اخلي او ډېر خوند پیدا کړي هغه تقریبا تر 6 بجې پورې هغوی یا بیان وکړو خو ډېر ښکلی بیان یې وکړو بیا مونږ لمونځ وکړو د هغې نه بعد چې رانه 10 منټه نوره خبرې وشوې د هغې نه بعد مونږ له دعایي راکړې چې کله ما دعایي راواخېسته کلي ته رالم او ما دعایي هلته دې شروع کړه چې دا د نهرې ده دا د مړې ده نو ما چې تقریبا 15 ورځې دعایي استعمال کړم زما د خپلو په ګوتو کې ما ته حرکت ښکاره شو نو کله یو ته کور کې خولې کله بل ته خولې چې وګوره بهی زما د ګوتو خو حرکت شروع کړه دی کې خو لچغونه کې پیدا شوې لکه نرمایي پکې پیدا شوه دا اوچې لرګي شوې وي نو هغې نه الله فضل وکړو چې زما سره څه کار هغې سره ډېر ښکلی برابر شو نو اوس ما چونکې لومبنۍ د 15 دوايي چې ما استعمال کړه نو زه په شاک چې د باران کې دا ول د کلي نه لړم مرکې ته د مرکې نه هلته کې زمونږ د پروګرامونو خیرات نو د هلته نه زه راخلاص شوم صحابۍ ته د صحابۍ نه بیا ډاکټر صاحب ځای ته رالم چې څنګه رالم نو دلته کې یو ډېر ښکلی انسان دی ډېر ښه ځوان دی هغه سره ملاو شوم ګپ شپ یې راسره ولګو او باران ورېده بهرحال هغه ته مې دا وویل یاره ما ته نو لکه د قبض مسله ده نو خو ما ډېر فرق کړی نو هغه هم خوشحاله شو کېناستو خبرې اترې وکړلې بیا یې ما سره داسې په دوی دوایي ورسره ومخه راکړه احساس کوم علاوه وې چې دې سره به دې څه نه څه مسلې حل شي نو اوس نن درېیمه ورځ ده چې هغه دوایي زه کومه لګیا یم د خیر سره نو انشاءالله چې خېټه به مې هم ښه شي خو دومره به درته ووایم چې زما به کومه مرۍ اوچېده او وایي نه وایي سمندر یو سړي ته ورکړي خو تر نه به ماته نه شي دا خو یو مثال دی سمندر اوبه څوک نه څکي لیکن بهرحال ما چې په ګیلاس اوبه نه څکلې ما به په جام موږ چې د کنډول وو دا به مې خولې ته نیولی او لږ ساعت پس به بیا د سخت تګ یوم او چې څنګه اوبه وڅکې نو منډه به یې ووهله به وې نو باتروم ته به مې منډه وهله اوس الحمدلله چې په هغه لومړنۍ 15 ورځو کې دا مسله مې ختمه شوې ده او اوس د خیره سره بلکل دا د ښکلي نارمل حالت سره روان یم خو دا دی چې دوايي نه پرېږدم نه به یې پرېږدم په رسولي په غرض باندې نو د الله اسانه به دعاګانې دي کوو هغې دا ما مارکۍ کې کیسه وکړه نو په مارکۍ کې ما سره زما خوری دی مولانا وفادار بلې دی د کونډۍ په سکول کې استاد وم نو هغې ما ته ویل چې زه ډاکټر صاحب پېژنم او هغې راته ومه ډېر زیات صفت وکړو چېرې ما سره ځکه چې هغوی پاتې شوي دي په سکول کې پاتې شوي دي پښې راکوي اوس یې څوک هم دی که څه دا یاد کړو چې اوس هلته کې دي ځکه مېنۍ ایریا کې دي نو ما ورته ویل ښه نو هغه ومه ډېر متاثره شو ما ته ویل یاره زبردست انسان نو خپل ځای خو به زه دا ومه چې ما ته ډېر زیات فرق وایي ځکه چې 1997 نه زه په دې کې مبتلا یم که نه جي ډېر وخت شو که نه 20 سال دا کا 23 سال شو الله تعالی تاسو له صحت درکړی دی که نه نو اورېدونکو ته به اوس څه وایې اورېدونکو ته ووایه پیغام ورکړې اورېدونکو ته زما دا پیغام دی چې که چېرې په دوايانو انګریزي باندې نو خو زما ډېر ستړی شوی دی او زما نه به چا ډېر علاج نه یې کړی خو دا الحمدلله چې انجکشن ورته نه یم رسېدلی اوس انسولین زما دا پیغام دی چې ډېر بلکل د ډیوې لاندې تیاره ده دا د خوا کې ځای دی او دا خو زه تاسو سره خبرې کوم لیکن زما دا خپل خیال دی چې زه به ښه ټایم کې انشاءالله چې ویډیو جوړوم دلته کې دا مونږ خبروم او هغه به زه فیسبوک باندې شایع کوم دپاره دی چې یاره ما ته پیدا ورسوی چې هر مؤمن مسلمان که هغه زمونږ وروڼه دي بایګان دي که زمونږ خویندې میندې دي ماسټرګانې بوبوګانې دي چې هغوی ته فایده ورسېږي ځکه چې حدیث نبي علیه الصلاة والسلام دی بل هغه مشوره ورکوو کومه چې ځان له خوښوي نو ما خو ځان له چې کوم شی خوښ کړ او د خیره سره ښه مطمئنه یم نو ځان چې هر مومن مسلمان ونه کړېږي او پیسې ته هم دوره نه لګي که چېرې حساب وکړي نو ورځې په 100 روپۍ یا راځي یا نه راځي مثال کوم خو لیکن
دا ده چې خلک ورته وایي د ګارانټۍ او دا دي هغه دي، لیکن زه خپل ځاني دعوا یم چې ما ته ډېر زیاته فایده را رسېدل ده الحمدلله. الله دې تاسو کوم ځای کې زه کوم ځای کې یم، لیکن زه سره دا خبرې کوم په وجه څه کوم فکري مثال کوم څه داسې خبرې وای نو ما به ځای او انشاءالله چې دا دوی به ختمه شي بیا به درځم انشاءالله. الله تاسو له صحت درکړي. تاسو ډیره زیاته مننه کوو. یو جهان مننه. ډاکټر صاحب ته دعا ډېر سوال کوو او ډېرې دعاګانو ته کوو، بالخصوص تاسو ته چې کوم د ورکران یې کوم دعاګانې ورکوي کوم زموږ سره مثال پر استقبال ته نو ستاسو د الله تعالی ګیله چې ډېر ښکلی ماحول دی، ډېر ښکلي اخلاقي بنیان دي. تر هغه ماشومه پورې ما خو یو په دې صحیح کړو داسې ماشوم انشاءالله د ماشوم دا چې ګیله بریتین راغلي خو دومره ښکلي لهجه دومره ښکلي اخلاق او د ډاکټر صاحب بیان چې کله کېږي نیم مرض د انسان نه پوښي. ما نه خو خپل ځاني داسې شو زما په دې اړه کې لارې کولې هغه څه ښایي هغه د انسان هغه داسې چې کومه جوړه یو هغې کې څه ښایي ډیره زیاته. الله تاسو له صحت درکړي. امین. ډیره زیاته امین. یو جهان مننه. مهرباني جی، ډیره مهرباني په الله ګران شي. دا جی بالکل دا څنګه چې موږ حاجي صاحب تاسو واورېدلو نو د خپې ګوتې ولې لرګی شوي اعصابي ریښې ختمې شوي. مینوال ته دا پته چې په دنیا کې لا هغه دوای نه ده جوړه چې هغه د مازغو تارونه بیا راویښ کړي، مړه تارونه را ژوندي کړي یا اوده راویښ کړي. د الله په فضل و کرم باندې دغه کار الله صرف زما د لاسونه اخیستی دی. باقي تر انسولین نه چې بالکل دا خبره د امریکې او د لندن تر هغه سره لاړ شي هغه دوای نشته چې هغه مړه خپه مړه ګوته هغه را ژوندی کړي هغه بیا راویښه کړي او هغه اعصابو کې کار وکړي. دا ځکه ټوله دنیا ناکامه ده. ډیره زیاته مننه کوم. شکریا ادا کوم. ډیره زیاته مننه چې دومره خان داس کې دی چې کوم دینو خبرې وکړلې. یو جان مننه. الله دې ولسیت ورکړي سره ټول مسلمانانو. دا تاسو د کلی یا تاسو د چم تاسو پیژنګلو چې هغه تاسو خپل پیژنګلو کړه مینوال. زه همیشه تاسو دا خبره کوم زه ها کار کوم چې ماته پکې سخت کار شي دغه تاسو د کلی تاسو د چم دي د خلک راضي مونږ له کار کړي دي مونږه دوايانې استعمال کړي دي مونږ چې کوم دی د ډاکټر صاحب نه علاج کړي دغه نو هغه دی په خپل تاسو ته وي روغ رمټ دي ماشاءالله د عمر خو به وی داسې 50 شپېته کاله به دغه شانتي 50 کاله وي هغه تاسو ته په خپل باندې وي چې ما داسې و چې ما بلا شلو کارونه د علاج کړي دي زنیم ټیک شوی ډاکټر صاحب دوانو سره مکمل ټیک شوم د ټیک کېدو شوګر یا خدا خو پرېک د زماغ پیدا ګوتې چې کمی او چې شوی مکمل چې دا او چې شي غدنه پس بو د شي کنه او لرګي او چې دل او د کېدل او میګي کېدل او ټیک شو نو بس مطمئنه دي تاسو هم مطلب دی که تاسو داسې صبر زوي لکه ابره د الارشت زموږ یو خورکۍ و نرسه یو من ډاکټر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه دا الله کرم دې زما ضرور سنوم دې رقم زینا زه خو دې عثمان شاه نوم یې دی بخښپل مې د کوم ځای بخښپل د بخښپول پیښور تاسو پیښور تاسو پیښور ها بخښپول خو کباب ډیر مشهور دي کنه ډیر مشهور دي خځې ډیره زیاته مننه دا راته وایي چې تاسو د حکیم صاحب یعنی کې اشتیاق صاحب نه څه شي علاج کړو د شوګر علاج دې کړو نو اوس مطلب دا تاسو مخکې څومره کړو اوس څنګه دی مطلب یاره مخکې ما علاج ډېر کړو خو چې په نهره به مو کو کنه چې نو 300 په نهره باندې بیا دا چې کوم یو تر زیو نه هغه ماته چې نه دا چې ځکه ډیفنس راځي چې قرآن نوم یې ها بیا هغه ورته هغه چې کوم دی نو هغه چې کوم دی ډېر خو دا لري لکه دوی خلک کار کوي ته به وڅ هغه ټیک خجی بیا دا څه تاسو ورانه مګي ها او نو بس هغه چې کوم یو ځای یو پیریډ دی کنه سبا کوم ته چې او لیکچر ورکړه خجی خا نو دغه په بدر راځي نه راځي دا وایي چې ما استعمال کړم ما ته محسوس شي چې په کومه خبره چې دا صحیح دی ها او چې کوم دی زه په دې کې نه پاریس کوم دا یو دا چې مخه زه هر څه خورم او دا وایي چې کوم کې درې هم اوس یو ټیم استعمالو ها یو ټیم استعمالو دی یو ټیم ورسره صحت څنګه دی صحت بدن بالکل صحت مو سره لکه ته ټیک یې بالکل ټیک
کې وکړ چې کله شوګر ټیسټ وکم کنه په نمبر باندې نو یا 80 وی یا 100 وی یا 110. ها اوریدونکو ته پیغام څه ورکړي د ثوابې خلکو ته؟ یاره جی زه خو بدوي مکنه دا زما وخت تا ریډیو وری کا هر څه کې تاسو جی جی زه ما چې خپل وخت پیسې نه خرابوي او استقامت چې کوم زه کنه د بل سره بهتر علاج نشي کولای. او زه زما چې راشي داخله کوي چې کنه ریبونی دي یو راکړ په بل دا ام بي بي اس اف نه او دې دا څه فوزلي صحیح الله د لور شو د خپل علاج کې کنه نظر زما چې د دې په بدن کې څه بیماری وي ان شاء الله دې سره ختمېږي. امين. ډېر زیاته مننه کوم الله دې تاسو له صحت درکړي. مهرباني. دا د پیښور بخشي پل سره تعلق لرونکي چې شوګر یو نو مبارک شاه صاحب تاسو واوریدل چې پښته میوه دانو کې خشوګو خراب شو دوايان په کمی دور اله صحت په خکې دور اله پرس په ختمې دور اله ارسه چې کوم نو ریورس گیر ولګي دا ځي بار بار دنیا ته وامه چې دا اصل کې دا په پاڼو دزي دي او جوړ ته خان دزي ته باقي په دوکا کې ټول دنیا پرته سره د امریکا سره د لندن ټول دنیا په دوکا کې پرته ده خبره ده چې ګوناګار ټیپر نه دی ټیپر او الوخو غریبانان په سبزی منډي کې هم داسې پراتی کې چا په ډډه واړل خواړل لکه هغه بچاره نقصان ورکی نو کله ټیپر بدنام او کله الو بدنام پکې نه دنه اصل 10 څوک نشي کول په صابر شو په لبلبه باندې او اخر کې ډوډۍ باندې او بیا ماته په دنیا کې یو کس خو چې هغه ټیک شوی خبر ده چې د شوګر چې کم اصل تبعی ځایونه دي د الله په فضل او د الله په حکم زمانه بغیر دا خو دلبر دی په خیبر باندې ما تر امریکای پورې आवाज رسی په پوره دنیا کې الله فضل چې کم دنو هغه انسان نشته چې هغه اصابر شو ته بند وتړي دنه تبعی او دروي یعنی په خیبر تر پوره دنیا تم زما دغه پیغامو چې ګوره تاسو په مغالطه کې په دوکه کې اخته د امریکای د شوګر سپیشلیست کې بخپل شوګر شو تاسو هغه کې سپارک نشته هغه ته بیا ځان نه شو درولو تاسو له چته ودرېو د علاج د گاډه جوړ کړی چا دی د انسولین د ګولۍ د فارمولې د کتابونه درس د دې علاج د گاډه یورپ جوړ کړی بخپل د بروډ بورو ته بکندو کبرو سمندر سر دي د باقي دنیا خو تیار ګاډي ډرایوران دي دغه بس اور روان دي لوګي سیوا کی وسره بس پرېګان سیوا کی سپرېګان مغیره لګري طریقو مغیره لګري تاسو به کوم خوش په مې کې مبتلا یې حاجی اوس په مونږ بل ګور چې مونږ سره پلان باندې سوکتی او د کم زین دي. السلام علیکم. السلام علیکم. جی جناب زمونږ ضرور سنوم دي د کم زینا. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام زمونږ ضرور سنوم دي د کم زینا. مبارک شاه صاحب پنځپیر کړی نه خبرې کوم جی. مبارک شاه مبارک شاه خو زمانوم دی خستاسو نوم دی خا بیا خو زما په نوم باندې خچې خستاسو مبارک شاه نوم دی ها دا راته څه تکلیف ورته یی ما ته خو خپل تکلیف د خپې د خپل تکلیف ورته نه خپل خو هیله ډیره زیاته ها او بانو کې مې ډیپټي کوله یې څه کېو مګي ها ورته ډاکټر نه لاړم او دلته د باکر ته تلم ما د ګوډي سره نه دی دلته تلم ډېر علاج مې وکړ بالکل نه مو زما ترکه ته تر شوګر علاج جوړو دي خجي ښه لولا ته ابو تراچا کنه تراچا دي اكن چې برزو دواړه زید بوتلم دي اكن چې بلا خان ډاکټر صاحب خجي اشتیاق صاحب لا اشتاق صاحب له زدارو سلمہ هغه دې رګنه سو وینو باسره د خیره اول ته ورزش لراکو نو بالکل ټیک ټاک بازار په دې دلته زما ضرورت را نه راځي زړه مې دوا کې موږ کوم نه دوا ورته کومه ها نو بچي چې کوم وا زمونږ خور هغه ټیک شو کنه هغه ټیک ته بالکل جی هغه خدای له خیره بالکل ټیک ټاک ته پال مال کینه بس بالکل خدای وي زه ابو خیم مو ها نو اوس مطلب دا دی لکه دوايان ختم شوي دي شروع دي نه هي دوايان شروع دي خیره او ما خو دوايي ته بیا ضرورت را نه خدای پاک را نوستو لکه تاسو پړومبه دوايي سره تاسو ټیک شوي پړومبه دوايي سره خدای پاک د ټیک ټاک لري ما درکات ته نمبر لیکلې ته اما مدد او تاسو را پنځپیر دي کنه پنځپیر دا پنځپیر نه دي سوابای پنځپیر نه خدا پنځپیر دا خو موږ سره جوخت کنه او چې جوخت دا مولي نرماني درجه باجات بابو خیلو باجات دروځي ها نو اوس مطلب دا دی وخت کې تا اوري په ریډیو باندې خلک هغه ته څه پیغام ورکړي چې لګا چانه علاج وکي
زه هم دلته حکیم صاحب دې ورشي انشاءالله ډېر ایماندار سړی دی خدای پاک دې ژوند عمر ورکړي او الله دې پکې برکت واچوي بالکل ډاکټران نه دې ځان وساتي دلته ډاکټر اشتاق صاحب دی حکیم صاحب او دلته دې ځي بالکل ما مردان نه یو ملګری و لېږلی و په 26 تاریخ ما لېږلی هغه ورسره ټیک ټاک شوی نن یو عبید نوم یې و زمونږ رشتهدار و باولپور نه راغلی وار مینه سرویس باندې ډیپټای باندې جی جی هغه نن لا خوږېده نو ما نن دروستی و جي صحیح ده بالکل هغه اوس وختي ما ته یې لږ پارک شوی دی خیره صحیح ده انشاءالله دواړې ختمې کې ټیک پشي ښه او الله دې پاک خیر پرې کړي او بالکل ډاکټران له دې نه ځي ځکه حکیم صاحب له دې ځان راسي انشاءالله صحیح ده ډېره خواري کوي مریض سره جي الله دې تاسو له صحت درکړي ستاسو ډېره زیاته مننه امین یو جهان الله پامان دا مبارک شه د پنځپیر نه او نو زما په نوم باندې خجی ورغی خجی نو د یو جرمنه یو ځل دی راغلی او اف سی کیو نو الته نو دنیا علاجونه کړو بانو کې دلته مطلب دا چې الله پاک شفا ورکوونکی بار بار هم مثال ته پاڼې چاله مې الله پاک صدر کې چاله خاور دا زما کار دی نه اختیار دی نه زم موارم زم الله پاک نه غواړم تاسو مې الله پاک نه غواړي نو ګران مینوالو ما تاسو وختي خبره کوم چې بجبه تار او وخته نو په هغه کې به تاسو باندې درې پښخه د دې بیمار به سا خرابېږي د دې بیمار به سر چورلی چې له اسمان ته ګوري اکټ کې پروت وړه درزار به دومره سیوا شي څه شیونه سوې دا بس مړېږم او مالګه خوږې ته به ډېر رکیږي دا جبې تار والا خبره کوم دغه به تاسو په 10 اپریشن راځي سباله به غوږ جدا اپریشن نه لکای دا خو بلا د بچي او نوسي کړوسی ورپسې رواني 60 والا به جدا اپریشن نه لګي د ملا والا به جدا اپریشن لګي د دې بیمار چې لاسونه شپې د لاندې راشي نو سار لودي بیا به بل لاس را بي خې د لاس والا به جدا اپریشن لګي د مازو والا به سباله بیا شاټونه درکې او اخره کې چې کوم ده کنه د بواسیر اپریشن به کوم راځي کمال دا بیمار راشي نو په یو دوی به دا ټول اپریشن ورسره الله پوکم ګورو بچ موږ سره بل پلان باندې سوق تر کم دي السلام علیکم وعلیکم السلام جی تاسو څنګه یې دا الله کرم دې زما ضرور سنوم دې کم زینا وی عبدالرحمن نوم دې د ګاړ منارینا د ګاړ منارینا خدای راته وې تاسو ته تکلیف سو او د اشتیاق سم نه تاسو علاج کړی د نو څنګه جی ما خو واشنگټن کار کو نو بارن ما پریوته ما خجی نو املا ډېر نو نوسته نو د علاج خو ما ډېر کړی او بس هغه سره مې څه گزاره نشي ښه او ډاکټر صاحب نه چې حوصله شروع کو نو د خیره سره نیم په نیمه فرق شوی د خیره خجی ښه دې څومره وخت شو بس دې خو ټایم نو شي تقریبا یو 3 میاشتې وشي خجی ښه نو مطلب دا تاسو ملا ور سره ټیک شوی دا گزارش شوی دا جی ان شاء الله گزاره شوی دا اوس معمولی لکه کین نو خیره علاج سورو کو علاج د څومره کړي علاج خو تقریبا انګریزي دوايي اورېره پړلې او اوس ډاکټر صاحب نه درې مطلب درې هفته شو ښه نو فرق محسوسې چې لکه مطلب دا د کېدو طرف ته ان شاء الله جی بس خیر حقیق وساجي خجی ښه الله دې تاسو له صحت درکړي او دې سره به تاسو آرام هم کوي ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب دوا سلام او جی دوا ورته کوي صحیح دی جی وعلیکم السلام ډېر مهرباني وعلیکم السلام ډېر زیاته دوا کوي خو پاک ولا ژوند عمر ورکړي امين خدای پاک ته خساتي خدای پاک ته لوګټ ورکړي بچو امين ډېر زیاته مننه والله صحت درکړي ډېر زیاته مننه ډېر مهرباني ها ډاکټر صاحب سره ټایم هم لکم پاتې یو کالر وبکې سره بلم ها نو داسې بلا بیماری مینوالو تاسو ته کوم علامات یادوم که چردا تاسو کې وی کنه نو که تاسو کې شل مسلې د 15 نو هغه الله پاک یو دوی سرټیکي دا جړې دي خران دي تاسو بار وام او دا هغه اورنه دي او هغه لوګي دي په مخ کې دا هغه مور دا بچي دي نو چې خپل بچو پیژنې د خپل بچو پیژنې چې پته دې ته چې ما مور زه پیژنم بیا تاسو خپل بچی سره په پیژنې چې ما څنګه علامات بیان کړ تاسو مالا بچی راړي ما ته پیژنګلو کوي زه داسې
داسې بیماران چې هغه ته پته چې ډاکټر صاحب په رادیو دا ویلي چې بهتر او ما سره به خبرې وکړي اخره کې به چې کوم نه خبره وکړي یعنی زه به تاسو نه یو خبره بیا تر او باسم نه پوهیږي چې تر راځي ما ته وای ډاکټر صاحب ته چې بهتر خبره کړې و زه هغه نو زه एकदम پوه شم چې په یو خبرونه شي لامل ګرمه کې زړې ته بدر کې پرتی دي بس یو خبره کوي زه پوهیږم دوی خبره اسنګ تاسو ته ما دا نور خبرې وکړلې نو دغه سيزوم چې کوم دي ها داسې بیماران چې روړی په د لرګي دا بور لګي دا لرګي بور ته دی سوې بورا چې روړی په بورا لګي او ډوډۍ په چې کم دینو داسې لګي لکه واخه چې سړی خوري دا غاز پونسني دا چې کم دینو دا په لګي او مالګه ته ډیر زړه کیږي چې مالګه ته ډیر زړه کیږي او ډوډۍ په داسې لګي لکه بورا دا بیماران ته کې 15 مسلې دي ما یو دوی سره الله فضل ټکیږي خو خپل علامات په پیژنې چې مونږه کې چې ماته د علاماتو نه پته لګي کنه په ټیسټ کې خدا سونه نه راوځي دا ځکه خو درته دروس دی په ټول دنیا کې نو ماته خپل سپیسیفیک علامات وای چې کوم خبره زه تاسو ته وکم لکه څنګه چې وختي ما تاسو ته چا مې نه خرابېږي په خوب کې مونږ کار وینو هر بیماری ځان علامات سو خوب کې لکه بلا بیماری سو خوب کې ماران ویني سو خوب کې چې کوم لاشونه ویني یو داسې لاشونه چې کټ شي وي چا نه خپل کټ شي وي چا نه لاس دا جدا بیماری ده څوک ماران ویني څوک خړې وب ویني څوک اور ویني څوک چې کوم درو د غر نه راپروزي څوک کته کډو ته پروزي څوک چې کوم درو بس توپان دی هل چلې نو مطلب خپل علامات لون ته کې پیژنې نو ماته آسان او د سیو دا خبره یاد ساتي چې بالکل حد نه سیوا سیو تړ کیږي او دا خبره پکې کتا سو کې شل مسلې زما یو دوی سره به د الله فضل چې کوم نو هغه ټکیږي باقي چې کوم نو ګران مینوالو زما په کارت باندې زما تصویر وي چې په کوم کارت زما تصویر نه وي هغه به زما کارت نه وي زما په نوم کو تاسو ته هر ځای دوا نه ملاويږي هغه زما دوا نه دا غي زموږ به تاسو چې کوم نو په خپل زما په کوټه کې دغه یو کلینیک ته یعنی دغه هسپتال کم چې باجا چړای نه تاسو خوږي او دغه سم طرف ته ته باجا طرف نه ځي باجا چړای چې څنګه کراس کوي وخیږي نو دغه زائد نو بیا ځنې ځای کې چې کوم دینو بیماران په لمبر کې خطا شي زموږ دغه لمبر یاد ساتي کوم چې مبارک شاسم تاسو ته وای زما تاسو نه اجازه غواړم lives of great men all remind us we can make our life sublime and departing leave behind us footprints on the sands of time چې چرته می خادباس په لی ګلالي ننګیالي او بریالي اوسئ یاد ساتئ هره د اتوار شپه او د خالی ورځ ستاسو خوښ ادبي پروګرام اترنګ ملټي ډایمنشنل پروګرام همجید هر اړخیز پروګرام د خپل قربار چې ډاکټر حکیم حافظ وقاری شاعر او ادیب استاد نقاد تجزیه نگار افسانه نگار وکالم نگار او میډیکل ریسرچر اشتیاق الرحمن اشتیاق فلسفي لیونی سره اوریدل مې راوي په اخره کې د دې چینل پروډوسر صاحب جناب مبارک شاه صاحب یو جار مننه د جمعې پر ورځ 9 بجې په خیبر نیوز باندې زما پروګرام امین مشال صاحب سره قتل مې راوي او د دین علاوه چې کوم په مختلفو چینلونو زما پروګرامونه چلیږي خو دغه ټیمونه مختلف وي زما وخت چې کوم تاسو ته دغه انډیکیشن درکوم په اخره کې د الله پامان شپه په خیر کورمودان پاکستان زنده باد پښتونستان پاینده باد مینوالو تاسو د ډاکټر صاحب ډېر قیمتي خبرې واورېدې په بیمارو باندې د خبرو کړه هغه بیمارو چې تاسو په ژوند کې نه اورېدلې هغه بیماری کم چې تاسو د چا نه خلې نه دی اورېدلې نم کتلې دي نم اورېدلې دي هغه بیمارو باندې ډاکټر صاحب ریسرچ کوي او کامیاب دي پکې الله تعالی ول صحت درکړي د خلکو راغل تاسو ته په خپل خلو تاسو د خپل چم تاسو د کلی د پنځپیر سره تعلق د کوټې سره تعلق مختلف ایریا سره تعلق اخی وی چې مونږ ډاکټر صاحب نه علاج کړی مونږ ټیکیو نو مینوالو کو تاسو ته هم څه تکلیف وي نو تاسو بدای چل کوي چې تاسو به نمبر ډومبه ځان سره نوٹ کې 0315 81 59 059 0315 81 59 059 59 چې کوم دی دا 5 9 دی دا نمبر ځان سره کې او د دې باندې بتاوستا پته درکړی کیږي مطلب دا رې کتا سن لار غلطیږي په دې نمبر کال بکوي او دا نمبر بتاو سره درکې د شوګر چې کوم مریضان دي هغه به د هفته او د اتوار پورز سلور بجو لزان حاضروي مینوالو ډاکټر حکیم اشتیاق الرحمن اشتیاق سے پته راتوي ما کله چې تاسو د سوابینه سي او د باجانه وړه غټه چړې د چړې نه چې کله تاسو دې طرف ته ګوره ګس لاست دغه هسپټل له هسپتال له بل مینوالو کچره تاسو د ټوپې سیټ درازي د مینې چوک نه چراوړې نو حالت چې کوم نه نواز آباد
محله نواز آباد چې کوم دی الته د بالکل د سړک د پاسه چې کوم دی دا هاسپټل دی مینوالو یعنی روح الامین سره په دې نمبر باندې رابطه وکړئ 0315 81 59 059 مینوالو اوس چې کوم دی تاسو مال راکړي اجازت ان شاء الله چې بیا به تاسو ته چې کوم دی بل نمبر زه تاسو ته مینوالو کو چېرې تاسو وایئ چې روح الامین تاسو له دوايانې درکړي دي تاسو له روح الامین دوايان درکړي او هغې تاسو ته پته ده دا هغې دا نمبر هم ځان سره نوٹ کړئ 0318 96 33 396 په دې به تاسو چې کوم دی کال کوئ 0318 96 33 396 په دې به تاسو روح الامین صاحب سره چې کوم دی تاسو رابطه کولی شئ نو مینوالو اوس په مال راکړئ تاسو اجازت د دنیا په هر ګوټ کې ښاد آباد بریالي اوسئ د لوی الله په امان لو یو गुलपाणी ये गुलपाणी यो कब छेरा बाने उसका